ویل پلیډ افغانستان ویل پلیډ ګلبدین نایب ډیر زبردست بالینګ د افغانستان ټیم تاریخ رقم کو استرالیا له په 21 رنزونو باندې شکست ورکو د افغانستان فیلډرانو ډیر زبردست افورټس معلومه و کمنټیټرانو هم بار بار وی کچره میکسویل اوټ شو میچ په د افغانستان طرف تروړي بالکل ماغه شان اوټ شو میکسویل وکټي پریوتونه پس بیا د استرالیا چې کوم وکټس پاتیو هغه داسې نو چې میچ ګټلې شو بیا بل د افغانستان چې کوم بالینګ لاین اپ ډیر زبردست اته بالران چې کوم دی راشد خان په دې میچ کې استعمال کړی دي او ټول نه بالینګ ولا ګلبدین نایب کړی دی مکمل سکور کارت د سره شریک کوم افغانستان به څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي په دې باندې هم په دې ویډیو کې لګ ډیر ډسکشن کو ډیر زبردست افورټس د افغانستان ټیم د افغانستان کې لړیانو شو کو نور احمد ډیر زبردست کیچ د میکسویل نه واغشتو چونکه میکسویل واحد داسې کلاډو چې هغه د میچ افغانستان نه بوتلې شو بل ته کلاډو هم نشو بوتلې ځکه ټاپ ارډر چې کوم اوپنران بیټسمنان هغه الریډي د افغانستان بالرانو اوټ کړو صرف میکسویل په کریز باندې ولاړو میکسویل سره ویډو چې ویډ هم ډیر زر بیا اوټ سورازو سکور کارت لږی په سکور کارت باندې خبره کو تاسو لخکاری افغانستان نو باندې بیټینګ کړی دی 148 رنزونه چې پارټنرشپ پک یو ځل بیا د اوپنرانو لګیدل او ابراهیم زدران او ګلبدین نایب ګلبدین نه ګورباز زبردست بیټینګ کړی او 148 په جواب کې ورپسې استرالیا 127 رنزونه کړی دي یو سل اوویش او یو سل اتصل ویخ رنزونه افغانستان کړو ډیټیل سکور کارت باندې که ځکه کم تاسو لخکاری افغانستان یو سل اتصل ویخ رنزونه کړی دي شپک کې لړیان اوټ شل ورونه مکمل وخلی دي چې ګورباز پکې زبردست بیټینګ کړی دی په یو کم 50 بالونو باندې شپېته رنزونه ابراهیم زدران په دوه کم 50 یو 50 چون کې ابراهیم زدران کم سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی خو پیچ چې کومو کنډیشن ډیر سختو د پیچ حواله سره پرونال لډی تاسو سره ما ویډیو شریک کړی و چې دا پیچ باندې ایوریج سکور 133 یو سل درې درش په دی ایوریج سکور دی او افغانستان په یو سل اتصل وی رنزونه کو چې هغه استرالیا چیز نه ک پیچ کنډیشن ډیر سخت کنډیشن جی عظمت الله عمرزی بیا میډل اډر چې کوم دی د افغانستان یو ځل بیا فیر شوی درې بال 2 رنزونه کریم جنت 9 بال 14 رنزونه راشد خان 15 بالو باندې 2 نبی سلور بالو باندې لس ګلبدین پړمبني بال اوټ شوی دی او ننګیاله چې کوم دی هغه په یو بال یو رنز کړی دی د استرالیا د طرف ایشن اگر سلور ورونو کې ولس یو اور میډن هم د ویخ کړی دی وکټ د نشتا جوش هیزل اوټ سلور ورونو کې یو کم سلويخ ایکسپنسیو ثابت شوی دی پټ کامن سلور ورونو کې 23 درې وکټ د استلی خبالنګ کړی دی زمپا سلور ورونو کې 23 2 وکټ میکسویل 2 اورونو کې 12 او سټواینس چې کوم دی په 2 بالو 19 رنزونه کړی یو وکټ ایشتلی د میکسویل او د ګورباز پکې سلپړه هم جوړه و د میکسویل نه د سټواینس د مارکس سټواینس او د ګورباز کله چې ګورباز اوټ شو نه مارکس سټواینس اوټ کړو نو د ورپسې داسې اشاره وکړي چې مطلب اوزه نو بیا چې کله دی راووتو سټواینس نو هغه ول په وکټ کیپر پسټم ولاړو ګورباز او یو بل سره ډیر ډیپ ډسکشن کولو چې بیا امپیر هم راغو امپیر بیا یو بل کې مطلب خلاصو کو خیر پاغه باندې خبره نه کو راځو سکور کارت طرف ته استرالیا ورپسې په جوابي کاروي کې یو سل 20 رنزونه کړی دي او ټوټل ټیم اوټ شوی دی په 19.2 اورونو کې سلور بالونه ته سپیر پاتې شوی دي ټریویس هډ دا یو ډیر ډینجر کې لړی د ټي 20 د چې ولاړی دی نه په یوازې میچ ګټي چې خو به نوین الحق چې کم دی ډیر زبردست بال باندې بولډ کو وارنر چې کم دی اتو بالو باندې 3 رنزونه کړی دي میچل مارش د دای کپتان چې کم دی نه بال 12 رنزونه میکسویل یو سلوي بالونو باندې یو کم 15 رنزونه ډیر زبردست لګیو میکسویل کچره میکسویل ولاړ ونو دا میچ هغه په ولسمه اتلسمه ورکه ختمولو داسې طریقې سره پریشر خو بيخيړو هغه شتونه یار وکټ پته پریوته هغه به ماغه چکی واخلي خو مارکس سټواینس ولس بال یو لس رنزونه کړی دي ټیم ډیوډ سلور بال 2 رنزونه میتیو ویټ و بال 15 رنزونه پټ کامنز 9 بال 3 اگر 15 بال 2 زمپا و بال 9 رنزونه کړی دي جوش هیزل اوټ و بالو باندې 15 رنزونه کړی چې نټ اوټ هم پاتې شوی دی د افغانستان بالنګ لاین اپ ګوري تقریبا اته بالران چې کم دی په دې میچ کې راشد خان استعمال کړی دي نوین الحق سلور ورونه کړی شل رنزونه 3 وکټي زبردست بالنګ نوین الحق هم کړی دی فضل حق فاروقي 3 اورونه کې یو 20 وکټ یو نشته عظمت الله عمر یو اور کړی 2 بال لس رنزونه ور کړی یو وکټ ایشتلی دا نبی یو اور کې یو رنز ور کړی دی او یو وکټ ایشتلی دا نبی نور ورونه نه دی کړی ننګیالي یو اور کړی 14 رنزونه ور کړی وکټ یو نشته راشد خان سلور ورونو کې 23 یو وکټ نور احمد یو اور کړی دی یو لس رنزونه ور کړی بل ور نور احمد هم نه دی کړی ګلبدین نایب چې کم دی د چې سټ امبالنګ تراغو نو هغه ټایم چې کم کمنټیټران وی لګیو چې کې دی شي دی ایکسپنسیو ثابت شي ځکه د سره دومره پیس نشته خو د چې کم ویریشن کو مطلب کم ان سوینګ اوټ
موډ سوینګ وکړو نو د استرالیا بیټسمنانو سره کمنډیټران هم حیران ک مطلب وي د سره دونه پیشتر نو میکسویل ولاړ خو رسیدلې بال او سلو بال خو خوري خو بیا چې د کم بالینګ کو سلور ورونو کې شل رنزونه او سلور وکټ د اشتلی دی او کروشل وکټ داسې وکټ چې میچ چینجینګ بالینګ چې کم دی د ګلبدین نایب ثابت شوی دی د دې بالینګ په وجه باندې ګلبدین نایب له مین اف دی میچ هم ورکړل شو جی نو د افغانستان سیمی فائنل تر کوالیفای کېدو چانس سیوا شو دا که تاسو زوس پوینټ ټیبل لبوزم کنه نو پوینټ ټیبل کې تاسو ګورئ افغانستان چې کوم دی دا وخت په دریم پوزیشن باندې تاسو لخکاري دوه میچونه کړي یو ګټل یو بایللې 2 پوینټ دي او رن ریټ چې کوم دی کم دی -65 ته ماینس کې دی او د استرالیا رن ریټ پلس 0.223 دی جی اوس د استرالیا میچ انډیا سره پاتې دی انډیا او استرالیا خو ګرم میچ کې کچري انډیا وګټلو نو بیا د افغانستان چانسز راکمیږي او د افغانستان میچ چې کوم دی غو بنگلاديش سره پاتې دی نو افغانستان او بنگلاديش خپل میچ ضرور ګټي او البته به دا سوال ورسره هم کوي چې انډیا استرالیا ته شکست ورکي او په زیاتو رنزونو باندې ورکي چې رن ریټ نور هم د استرالیا راخته شي او دې طرف نه بیا افغانستان بنگلاديش له په مارجن شکست ورکي نو بیا به استرالیا افغانستان ټیم چې کوم دی اب کوالیفای شي بیا د پکې د رن ریټ ضرورت نشته خو سوال به صرف دا کوي چې انډیا استرالیا ته شکست ورکي او افغانستان بنگلاديش نه میچ وګټي خپل چې هغه 25م تاریخ باندې دی او سبا چې کوم دی په 24م د انډیا او د استرالیا میچ دی نو دغه میچ انډیا ته ګټل پکار دی د افغانستان کوالیفای کېدو لپاره او بل میچ چې کوم دی بیا افغانستان ته د بنگلاديش نه ګټل پکار دی نو بیا به اله افغانستان سیمی فائنل ته کوالیفای کیږي جی نو دا مکمل سيناریو جوړه ده د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام